ابراهیم شب قدر سره دا د شب قدر چرسدي ضلع سره دا تعلقات ساتي دا زموږ ان شاء الله د 200 کال نه زموږ دا روزګار دی دغه غنداو ناراضي تنګي ناراضي اند باجوړ دار اړه خلک کسان راځي نشنۍ ناراضي انګور راځي د کابل نه ډایرکټ هر امرود راځي د کوټ نه وطن امرود راځي د ابازي د وطن امرود راځي سیوان راځي کوټه نه ډایرکټ ګاډي راځي الحمدلله کامیاب منډي نه او زمونږ لوی اگر کېدل دا چې انګور راځي او چې کومې پیسې وغیرہ نه خلاص کړه ټول ښه راځي دا حل دی زمونږ د دې انګورو په دې بسو کومې پیسې د انګور بند انار د نور سودا بند دا ټول ته ټماټر باندې ټول ښه انګور براده پیاز براده ټماټر براده او دغه شی کومې میوه راځي د افغانستان نه موږ ټول تاوان کوي ټول ښه ټول چې کومه سودا راځي هغه موږ ټول ښه تبعی دا کومې پیسې هغه موږ نه لاړې ورکې شي په دې الحمدلله خډر خلک کاروبار کوي چې نه زر 1500 کسان روز برابر موږ سره روزګار کوي سوداګان علي 2000 پورې صفا انګور چې دا موږ ته 12 13 14 خرڅې ده او سره د سخاو 15 16 400 ګوډي هغه هم غرق دي چې موږ راوړي د موږ خدای پاک د پیسو نه خلاص کړو خدای پاک باکمې روپۍ رانه واغېسې ځکه چې پاکستان د سبانه روله ګوله ده دا ګیټ بند چې هر کال دا ګیټ دا موږ نه بندېږي وجه څه ده چې کله د سوداګانو زموږ ټیم شي بند شي دا انګور باندې به زه څه وکړم دا ګوره ډیران دی په دې ډیران به زه څه وکړم دا ما اخېسي په 1600 روپۍ لږ نه دي دا ټول ګاډیار یو کانچې وګوره دا وګوره که اوس وایي چې له په سړک کې واړم تشې اوبه تېزي په 2013 هلته ښېکړه ګرانه ده 4.5 کې پیسې دغه نه ټماټر بدل د دې نه مخکې چې ګېټ ایله 2 سېره په 1.5 100 روپۍ 2 سېره اوس چې دغه د 100 ته ورسوه عوام غرق شو ټماټر انګور چې په 1.5 روپۍ کیلو اوس په 300 روپۍ کیلو ښه انګور نو ټماټرو کې څومره فرق راغی په پیازو کې څومره فرق راغی دا سیزن د پیازو د ټماټرو د انګورو ښه زبردسته مقابله ده خربوزه اوس راځي لږه کمه راځي دې ورځو کې د دې اړخ نه جلدي دې اړخ نه خو بیا به ورسره روان دي خو نارمل بله الټه لاره باندې ځي غلام شاه لاره ورته وایي په هغه لار روان دي خو بس مزه یې نشته یاره جنۍ 500 نه اوس هم برابره ولاړ نقصانات دا دی چې دا کم تجار بایزري هغه د پیسو نه الله خلاص کړي هغه نه غل جوړ شو اول زه غل جوړ شم قسم کې رانه وایي کله د ما نه روپۍ چاته ورڅ شي ورته ورکړه ما زره پیسې نشته درې څلور ګاډۍ مال د اسخا شو هم دغه پیسې موږ نه ختمې شو موږ چاله ورکړو پیسې دا زور کم خاطر عوام بې غرق شو باچایان خو بې غرق دي هغوی خو بیا خانان یو بیا به شراب او کباب ته ناست یو مزې چرچې به یې غم غریب د ما کره قسم که د وړو درکې مې د دې شي دا غزي نه راځي 3 ورځې پس په الټه لاره مردار حلال تورخم ګېټ نه اتمه ورځ بند دی خو طالبان دا ده چې الله دې بخیر را تورخم یې لګي چې ایله زموږ راکې رزق ولري چرځاني راشي او تورخم چې ایله شهر یو شی به سټ شي لاره کولو شي ډېر به ښه خوار غریب به هم پکې ښه شي مالونه به مرزان چې څه به څوک وخوري څه به څوک وڅکي پیاز ټماټر الو دا نور شیونه ټول د افغانستان نه روان دي دلته خو نشته دې ورځو بیا 12مه میاشت کې د خپل پنجاب مال رسېږي د بګین علاقه د دې علاقه خو دا 3 میاشتې د هغوی سیزن دی او چې هر کال 3 میاشتې چې تورخم بند شي هر کال کې دغه مسله خدای پېښوي ما خو نوم ظاهر شاه دی او مومند کې اوسېږم په میچنۍ کې په مټین کلي کې مې کور دی تا واورېد او د بچپن نه دا روزګار کوم مخکې کراچۍ کې وم بیا اسلام آباد کې اوس دلته ډېری کې د باچا صاحب سره تقریبا چې 20-22 سال کېږي چې دلته روزګار کوم کله به د تورخم نه راوړل کله د پنډۍ نه کله د یو ځای نه کله د بل ځای نه خو اوس چې دا کیسې قطارې دا د انتخاباتو عمران خانۍ کې دا کش کوش راغی نو بس په دې کې مکمل هر څه خراب شو تا واورېده خلک په رزق پسې لالان دی روره ورځ د بلې باتره ده په خبره پوه شولې مالونه هم ټول ساو خراب او ورځ د بلې باتره را روانه ده بس ورځ لاندې روان یو باندې نیو په دې موسم کې انار راځي خانجي او انګور راځي تا واورېد پیاز راځي ټماټر راځي او در سړي په دغه کې غریبي وه اوس هلته تورخم باندې څه کش کوش پې شوی دی نو حالات ډېر زیات خراب دي رکاو مالونه دي چې راځي نو تاوان کوي د انګور په 3000 3200 خرڅېږي اوس په 500 400 خرڅېږي دا مالک هم تباه شو چې چا واغېستل هغه هم تباه شو تا واورېد 1 روپۍ پې بوت بېرته نه کېږي نو دې موسم کې به ډېرې زیاتې میوې راتلې اوس هلته تورخم بند دی بس خلک داسې مشکلاتو سره مخامخ دي څه ګراني ده وروره دې کې خانجي ټماټر ایسار دي انګور ایسار دي سیوان او یو شی او بل شی د دنیا شی نه ایسار دي دا واورېدو څوک یا طرف ته کوي بېرته واپس کوي او څوک یې په پیسو باندې راړی د شپې په غلا ته واورېد لږ لږ او نو دغه شان د قیصر چې پیسې ورنه کړي یو نګم نه راپرېږدي نو په پوله باندې بس بندیز دی الله دې رحم وکړي او الله دې ازاده کړي
چې څوک یې راوړي د هغوی هم کروڑونه روپۍ نقصان دی، چې څوک یې دلته والي د هغوی هم نقصان دی، هر څه نقصان دی. د خلکو دغه تصورات دي چې بس انکاري شي، وایي چې یاره وروره موږ ډوډۍ نه پیمو ځو، نو فروټ به په څه والو، سبزي به په څه والو. خلک ډېر د پاتې ورځې سره مخامخ دی صاحب. دا 2200 کسان دي او ټول متاثره دي، خانجي یو هم پکې متاثرات نه خالي نه دی. نو بس موږ دغه مطالبه کوو چې پوله دې ازاده شي، دا غریبانان ټماټر ښه پران د ارزان والي، انګور والي، سیوان والي، د دنیا سیزن دی او د دنیا شینه مینه دی او خلک حیران متاز په ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه ښه روزګار یم، په ایمان کې د ډوډۍ درک شته، څه پکې شته دی نه، نو څه کې